حدیث مبارک کې راځي چې کله د قرآن حافظ او د قرآن عالم حامل د قرآن چې کله د قرآن حافظ جنت تزي رب العالمین باور لور کی په یو لاس کې الخل په بل لاس کې به الله ور کی الملک بادشاہی وی به اے د قرآن حافظه ته خلقو ته زیریدلی وي ما خو تا ته ویلي چې مه زیریږه اے د تمامي دنیا خلقو د میدان محشر خلقو ګورئ تاسو د نن ورځې بادشاه نه ولیدلی الله به په یو لاس کې همیشګیري ورکي او په بل لاس کې به الله بادشاهي ورکي وی به بادشاه مې کړي تا دنیا کې بادشاهان لیدلی وو خو همیشګیري ورسره نه وه بادشاهي وه خو همیشګیري خو نه وه که ډېر عمر بادشاهي 10 کاله وی 15 کاله وی 20 وی مړ به نه شي د دنیا بادشاهي ده خو همیشګیري نشته دی الله به د قرآن دی حافظ ته وایي هو بادشاهیم والا او همیشګیریم والا زوزه جنت ته چې جنت ته وردند شي ټول خلق به ګوري او د جنت سرداران روننوت او د جنت بادشاه راغې اے پلارانو اے میندو اے مسلمانانو ځان له د اخرت بادشاهانو ګورئ د اخرت سردارانو ګورئ د دنیا سرداری څه کوئ ټول خلق به ګوري او دا خو د جنت سردار راننوت د جنت بادشاه راننوت حدیث مبارک کې راځي چې دنده لاړ شي ټول خلق به ویني بادشاهان به ورته هم ګوري چې بادشاه خو بدل شو هغه بادشاه بدل الله به دې د قرآن حافظ ته وایي اقرأ د قرآن حافظ قرآن لوله شابه لوله قرآن ورتقي قرآن لوله او د قرآن په د جنت په یوه درجه ورخیږه ستا د بچی چې یو آیات وایي که نه کله ناکله تې تلاوت اورتې وایي ما ته تلاوت واوروه کله ورته خپل تلاوت اوروه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب ته وایي زه تا ته لږ تلاوت کوم زه یې درته اورم ته یې رانه واوره هغه ورته وایي زه یې درنه واورومه وی او ته یې رانه واوروه وی ځکه چې رب العالمین راته ویلي و چې ابی ته قرآن واوروه وی الله زما نوم اغستی و د الله حبیبه نبی علیه السلام ورته الله ستا نوم اغستی و په جړا شوې زه چې الله زما نوم اغستن دا جړلې علما وایي ځکه وی چې زه و زما نوم الله اغست چې دته قرآن واوروه دته قرآن واوروه او دویم د جړا وجه دا وه چې د ډېرې خوشحالۍ نه جړل د ډېرې خوشحالۍ نه جړل چې الله زما نوم اغست نبی علیه السلام ورته قرآن اوروي ته رانه قرآن واوره بچي ته وایي زما نه تلاوت واوره ما ته تلاوت واوروه الله به ورته وایي اقرأ قرآن لوله د قرآن حافظه ورتقي او د جنت په یوه درجه خیږه شکر وباسه دا بچی چې د یوه سپاره حفظ کوي دا یو پو حفظ کوي دا د جنت یوه درجه حاصلې دا د جنت یوه مرتبه حاصلې پلاره مه زیریږه عهدهدارانو ته مه زیریږه دنیادارو ته بچي دې لویه سرمایه راټینګه کړې ده او اواز به ورته وشي وایي داسې په ترتیل قرآن وایه کما کنت ترتل فی الدنیا لکه څنګه چې به دې په دنیا کې په قلاره وي بچیا داسې په قلاره څنګه چې تاسو په قرآن بچو په دنیا کې وایې نو په قلاره وایې د قرآن حافظانو قرآن په قلاره اواز به ورته وشي څنګه چې دې په دنیا کې لوستو په ترتیل سره هغه شان په ترتیل قرآن ستا کمی څه دی چې بچی دی د قرآن حافظ ستا کمی څه دی چې عالم بچی دی شته ورته وایي بچیا لږ قرآن تلاوت راته وکړه ښکلی په قلاره دی به یو آیات وي او روان وي اواز به ورته وشي چې ستا مرتبه به هغه ځای کې چې کله د اخیرې آیات پوره کړو دا مرتبه به الله ورکوي نو دی به تلاوت کوي او خیجي به چې اخیرې آیات د قرآن اولولي رب العالمین به ورته وایي دقه د درجه د اوسي دغه به مرتبه خدای خبر چې دی به څومره اوچت ختلی څومره اوچته مرتبه به حدیث مبارک کې راځي چې دیل ته وخیجي نو دی به نظر ورواچي ټول به د قرآن حاملین ناس عام به څوک نه حملة القرآن عرفاء اهل الجنه
ټول به سردارانی دې دپاره وام چې بچي حافظان کوي بیا به هغې ته زیریږئ داسې یو محل به الله ورکي ملکان او سرداران به پکې ناست وي دا بچی چې نظر ور واچي وګوري نو مور او پلار به یې نه وي دی به وایي الله زما مور او پلار خو دلته نشته زه ځکه یې دې مور او پلار ته د حافظ بچي نه زیات دې مور او پلار ته زیریږم خو همدا ډېر بختور دی د ده به څه عمل الله ته قبول شوی و نو دی به وایي الله زما مور او پلار نشته اواز به ورته وشي چې هغه جنت کې دي خو دلته نشته دی ځکه هغه خو عام کسان و دا خو د حافظانو د علماو ځای دی دا خو د جنت د سردارانو ځای دی دې کې خو عوام نشته و دی به وایي چې یا الله زما سفارش قبول کې مال خپل مور او پلار مال خپل مور او پلار پکار دی حدیث مبارک کې راځي مور او پلار به یې راوستی شي الله به دې مور او پلار ته وایي نه حافظان وی او نه عالمان وی او دې ځای ته وګورئ دا تش حافظان دي دا تش عالمان دي تاسو نه حافظان وی او نه عالمان وی خو ستاسو دی بچی ستاسو سفارش وکړو ای به تاسو ورسره په دې محل کې اوسیږئ نو دا مور او پلار له به الله دا مقام ورکي نو دا دقه میاشتې دي د مدارسو خپل بچي مدارسو ته کښېنوئ ډېره لویه فایده به مي او د آخرت ګټې ځان له وکئ د آخرت سردارۍ وګورئ د آخرت سفارشونه وګورئ دا د دنیا سفارشونه دي د پلانکي سره تعلق او د پلانکي سره د آخرت دپاره سفارش وګورئ تله د میزان وي د آخرت دپاره سفارش وګورئ پولیسیرات وي د قبر دپاره سفارش وګوره ډېر تنګ ځای به یو تکه توره تیاره وي د هغې دپاره سفارش دا دی چې خپل اولاد قال الله قال الرسول ته کښېنوئ او داسې بچي تیار کړو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق